ډیر محترم مشر پروفیسر صاحب او داغي ټولو بچو یاسین جان صاحب دی نویر جان صاحب دی ټولو ته او تاسو چې څومره ملګري په دې ځای کې ناست یو د دې فیکټرۍ سره ستاسو تعلق دی ټولو ته په دې برکتي افتتاح باندې مبارکباد وایم الله دې افتتاح مبارک کړي زمانو دین زموږ شریعت دا موږ د عباداتو او ورسره د معاملاتو د دواړو ښه اصول راکوي عبادات په خپل ځای دي معاملات په خپل ځای دي بغیر د معاملاتو نه زموږ د دنیا نظام نه چلیږي که مونږه د دنیا په سکولونو کالجونو کې او په یونیورسټو کې وغیره کې خپل تعلیم ونه کړو او علم حاصل نه کړو او د دنیا د نظام کې مونږ د بل لاس ته کښېنو نو مونږ هېڅ چېرې ترقي نشو کولی ترقي یافته ملک هغه دی چې هغه د نورو ملکونو په څنګ کې یو شان سفر وکړي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم زمانه کې د هغې مناسب چې کوم ضروریات صحابو کړي دي تابعینو کړي دي هغې د دنیا چې څومره ضروریات دي په هغې خپل محنت کړي دي او تاسو په تاریخ کتلي وي اکثر چې څومره ایجادات دي د دې ایجاداتو مشران دا پیغمبران تېر شوي دي او بیا صحابه او بیا ډېر لوی مسلمانان د دې مشران تېر شوي دي و افسوس دا دی چې اوس مونږ دا شی سره د دې نه چې الحمدلله زمونږ په دې ملک او په وطن کې د عصري علومو غټې غټې ادارې شته خو هغه فایده مونږ د هغې نه حاصله نه کړه کوم چې زمونږ بار ملکونو کې یورپ ملکونو کې یا په دې نورو ملکونو کې کومو خلکو حاصله کړه نو دا خوشاینده خبره ده چې دلته کې یاسین صاحب یو فیکټري جوړه کړله او طلب د رزق حلال عبادت دی ګورې ښه ظاهر رزق حلال طلب عبادت دی زه به صرف یو ورکوټې غوندې خبره تاسو ته وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په لاره روان و یو صحابي حضرت سعد رضی الله عنه په مخه ورغی نو ستړي مشي ورسره وکړل چې لاس یې میلاو کړ نو د هغه د لاسونه سخت دې نو کې غوټې وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړ ما هذا یا سعد دا لاس دې ولې سخت دي دا څه چل شوی دی هغه ورته ویل د الله رسوله زه پې ښځې بچو له روزي ګټم مثلا سسکوره رمبې چاري دا پې راکاږه روزي پې ګټم قسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه لاسونه اوچت کړل او ښکلې کړل وایي دا لاسونه به جنت ته ځي نو خپلو بچو له رزق فرض دی او رسول الله مبارک فرمایي چې روزي بچو لپاره اهل عیال له ګټل دا د فرضو نه پس بل فرض دی په هغې کې تاسو یو کار کوئ دا دی چې تاسو کلم د دنیا یو کار پسې د نیت پکې دا کوئ چې زه دا کار دی له کوم تنخوا والم یا پیسې وګټم چې زه زما ښځه زما بچي زما مور او پلار د هغې پې جامه شي ستر یې پې راشي د هغې ډوډۍ پې راشي هغې پې د مخلوق د احتیاج نه بچ شي هغې مونځونه پې وکړي هغې روجي ونیسي او یا عمرې حجونه پکې وکړو یا مسکینانو فقیرانو سره مدد پکې وکړو یا جومات سره نو ستاسو ګرځېدل او دا نفقه ټول عبادت کې حسابېږي دې باندې به تاسو له الله پاک اجر درکوي دویم دا کوشش کوئ چې د حرامو نه ځان ساتئ حرام ډېر خطرناک شی دی د حرامو بغیر د جهنم نه بل ځای نشته چې حرام ونه شي زمانو الله هر چا له یو روزي مقرر کړې ده زه به تاسو له مثال درکړم لکه یو حوض دی د اوبو او تاله د هغې نه اوبه مقرر دي اوس تا خو ښه ده که د دې حوض نه لښتې په پاکه نلکه کې اوبه ځان ته راولې او که په خرابه ګنده لاره باندې ځان ته اوبه راولې اوبه به تاله د هغه حوض نه خامخا راځي نو کم رزق او کمه ډوډۍ او پیسه چې د الله د طرف نه انسان له مقرر د هغه بی نو مونږ هغه په ګنده لاره ځان ته راتاوو او په سمه لارې ځان ته نه راتاوو نو صحابه او باقي تجارتونه کړي دي دا نه چې ګنې تجارت یا ځان له نوکري ګناه د حضرت عثمان رضی الله عنه تبوک په غزا کې د نیم لښکر انتظام کړی نیم لښکر باندې هغه زمانه کې په کرونو درهم لګېده حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د حضور پاک زمانه کې تجارت پکو د هغې په مخ کې هغې تاسو معلومو او دومره دولت یې چې زمونږ د غټو غټو سرمایهدارو دومره دولت دی چې کله وفات شو نو څلور بیبیانې
یوی بی بی اوی چه مالا تاسو نغد مال کے لگے پیسے راکے نپا خانو کے غوارم نپا گڑو چیلو کے غوارم نپا جیداد و مکہ کے غوارم نغد مال کے مطولنا لگ نو 80,000 پونڈے والا 80,000 پون حالانکہ 1/32 سے رسیدلا اغیر پورا والا رکھتا وہ پون دا سرو سے قدر قیمتی شیدے دادا حضور پاک محکیو صرف یو سر دے آخر کی ساتھ تیم چی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کہ دا تجارت و خرید و فیروخت تم دا خدای غافل نکی باقی موز بسر کوئے موز مپرے دے رزق من برکتی مال کی من برکتی پیسہ من بخدے لگی دیر خلق کاروبار دا ولی موز پریدی دا قرآن شریف تلاوت کوئے مپرے دے سار لک تلاوت کوئے ماجگر لک تلاوت پروانہ کی تلاوت کوئے تاسو چی گاڑی کی زیرہ دے ذکر کوئے کمپنے دے و سڑے ولار دے ذکر دے کئی درود شریف دے ہوئی پورا تاسو تا چانس کنے دے خبرو دا واپس دا زندگی نرہ دی مازیگر ماخام یو دو رکعت نفل کوي چې الله خوشاله جون کې برکت مال کې برکت به خدا سي دونه وسرني نو کپسړې برکت وني په غلط لارو بدل روزي پریشانی به وسه نو مونږ باندې دوه ټیم نه لګي د مارو د مونږ پابندي کوي ورسره صدقه وسره لګړي راکوي خواکه غریبي د سره مسکینی کونډه یتیمانان مسکینان دا به حق نستاسو په پیسو کې اغیله په کې لکه شی پټونه ورکوي الله پاک دعا وکړي چې خدای پاک دا مبارک کی او دې کمنه الله برکت او ترقی ورکړي او یا سجان سے میلاد ویرونه د دې څومره مرګري کار کوي الله د ټولو پکې د خیر او د برکت جوړ نصیب کړي الله چې کوم د دې مارکیټینګ دوستان دی مارکیټینګ کوي یا نور کوم مرګري دی الله موږ پکې حلال مزدوري ورکړي د برکت مزدوري ورکړي او دا چې دا دارو مسله ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر مرض لپاره دارو شته لكل داء دواء او بعد دارو مرض تورسيږي بعد نه نو دا دعا کوي چې الله پاک دا دوی کوم دایوانه جوړي دې کې الله د ټول انسانيت شفا راوړي الله د ټول انسانيت شفا پکې راوړي چې انسان په پیسې ورکړي او فائدہ ورته رسیږي نو دا زیان دی او زیات تر غریبانان کوم په معاشره کې اوسېږي نو دعا کوي بیا خدای پاک دې دارو کې شفا واچي او دا و چلو لکه او الله د دې دوی دې کارخانه له برکتونو ورکړي څوک پکې کار کوي څوک سره متعلق دی ابو د فراخ روزي ورکړي او د تاوانونو خسرانونو پریشانو مخلوق د شر حاسدینو د حسدنا د بد نظر او د بد نظرونه الله په حفظ و امان کې وساتي برحمته